औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मंगा लेसन नंबर 4 दे द 8th क्लास द मैथ्स द पारा पे एक्सरसाइज 1.1 के बा मंगा क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 5 के डिमार्गन लॉज वेरिफिकेशन दे او پدې کې به مونږ دا دریم جزء کو ځکه چې اکثر سټوډنټس د سیټ بلډر نوټیشن باندې نه پوهیږي نو چې په دغه باندې تاسو هم پوه شئ چې سیټ بلډر نوټیشن کې کوېسچن درکړی نو هغه به تاسو څنګه سلف کوئ. کوېسچن نمبر 5 کې 3 جز په دې کې یونیورسل سیټ مونږ له راکړی دی x such that x belongs to n and x greater than or equal to 1 and less than or equal to 10. نو دا اول تاسو ځان ته په ټیبلر فارم کې ولیکئ. ټیبلر فارم کې موږ داسې لیکو چې دا زموږ سره د 1 نه والا تر د 10 پورې نیچرل نمبرز دي. دلته دې نه موږ ته پته لګي چې نیچرل نمبرز دي او د دې نه دواړه حدونه حدود چې کوم دي لیمټس هغه پته لګي. نو 1 2 3 اپ ټو 10 دغه شان بیا یې A سیټ او B سیټ هم درکړي دي. A سیټ یې موږ له راکړی دی x such that x belongs to O, x such that x belongs to O, and x is greater than 1 and less than 10. X greater than 1, greater than 1. Greater than or equal to 1 and less than or equal to 10 لیکلے خدا less than 10 پکار دی ځکه 10 زمونږ سره په آډ نمبرز کې نه دی 10 زمونږ سره په ایون نمبرز کې دی نو د دې څخه بیا دا ایکول نشان نه دی پکار. د ایکول نشان مطلب دی چې دا کم حد یې لیکلی دا پکې ورسره هم شامل دی نو په دې کې زمونږ سره دا 10 نه دی شامل. मतलब द 1 न वाला द 10 पूरे ऑड नंबर्स नौ 1 3 5 7 9 द जमन सा ऑड इंटीजर्स दी द 1 न द 10 पूरे पदे दौरान के आओ बी सेट हम तासुला दरखड़े दे x such that x belongs to x belongs to O. The hum odd integers the and x greater than 1 and less than 10. दम odd दी खुद एक न वाला द 10 पूरी न पके एक शामिल ले न पके 10 शामिल ले او पदे बल्कि एक खो शामिल शो खो 10 پکې ځکه نه دی شامل چې 10 زمونږ سره آډ نمبر نه دی دغه ایون نمبر دی په دې کې 10 چې دی دا زمونږ سره ایون نمبر دی. آډ نمبرز د 1 او د 10 په مینس کې نو دا به ستاسو سره 3 5 7 and 9 دا سلور زمونږ سره آډ نمبر شو بټوین 1 and 10. اوس ویریفای ډیمورګن لا دوه لاګانې دي زمونږ سره د ډیمورګن یو لا زمونږ سره داسې ده چې A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement او بلا زمونږ سره دا A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement
دا یاد سدی دلته یونین دی نو دلته انټرسیکشن دی، دلته هول کمپلیمنٹ دی، دلته جدا جدا کمپلیمنٹ دی. دغه شان چې دلته د یونین په ځای انټرسیکشن واخلئ نو بیا به دلته یونین اخلئ. خو د دې نه به موږ دا اولنۍ لا پرو کوو، A union B whole complement equal to A complement intersection B complement. د دې لپاره به تاسو اول لیفٹ هینډ سایډ واخلئ. لیفٹ هینډ سایډ زموږ سره A union B whole complement دا معلوموي. دا موږ په دوو طریقو سره شو. یو دا چې داسې ډایرکټ مونږه لیفٹ هینډ سایډ واخلو. دویم زموږ سره دا طریقه چې مونږه جدا جدا حصو کې دا معلوم کو. اول A یونین B ورله معلوم کو او بیا وروسته کمپلیمنٹ معلوم کو. نو ستاسو د 8 کلاس دغه دی نو مونږ به دغه حصو کې اول به مونږه د دې لپاره A یونین B دا به معلوم کو. دلته زموږ سره A یونین B پکار دی، دا به زموږ سره برابري A سیټ تاسو واخلئ. A سیټ زموږ سره دی x such that x belongs to O. دا 1 3 5 7 9 1 3 5 7 and 9 او یونین B سیټ چې هغه ستاسو سره 3 5 7 9 د دې دوانو یونین چې موږ واخلو نو 1 3 5 7 and 9 1 په دې کې شته په هغې کې نشته نو دا مو واغستو او 3 5 7 9 په دې کې هم دی 3 5 7 9 په دې کې هم دی دغه به ورڅه هم واخلئ. د کامن چې په دوانو کې هغه به یوه پیر اخلئ او 1 صرف په دې کې دی نو دا به هم په یونین کې اغستی کېږي. دا زموږ سره A یونین B شو. اوس لیفٹ هینډ سایډ A یونین B هول کمپلیمنٹ. کمپلیمنٹ مونږ څه ته وایو؟ د یونیورسل سیټ نه چې یو سیټ سبټریک کو یعنی ډیفرنس یې ورسه والو د یونیورسل څخه نو دغه ته مونږ کمپلیمنٹ وایو. نو دا په اصل کې زموږ سره برابر دی یو ډیفرنس A یونین B. یونیورسل سیټ زموږ سره د 1 نه والا د 10 پورې 1 2 3 up to 10 او ډیفرنس A یونین B مونږ معلوم کو چې 1 3 5 7 9 دا دي زموږ سره. نو دا آډ نمبرز دي د 1 نه د 10 پورې په دې دوران کې چې کوم آډ نمبرز دي دغه تاسو له درکړي او دا زموږ سره انټیجرز دي د 1 نه د 10 پورې. نو دغه آډ چې موږ لري کو نو ایون به پاتې شي 2 4 6 8 او 10. په یونیورسل کې چې باقي کم ایلیمنټس پاتې کېږي هغه به تاسو دلته لیکئ. نو دا زموږ سره A یونین B هول کمپلیمنٹ شو. یعنی د یونیورسل سیټ نه موږ A یونین B دا هم ترې سبټریک کو. سبټریک کول به داسې کوئ چې دا 1 راوالی دلته شته نو دا ترې لرې شو، بیا 3 راوالی هغه ترې لرې کوئ نو دلته 2 پاتې شو، بیا به دلته 4 پاتې کېږي، بیا 6 بیا 8 بیا 10. ښه بیا دا زموږ سره د لیفٹ هینډ سایډ نه جوړ شو. بیا به رایټ هینډ سایډ. رایټ هینډ سایډ زموږ سره د A کمپلیمنٹ او انټرسیکشن B کمپلیمنٹ. د دې لپاره اول تاسو A کمپلیمنٹ او B کمپلیمنٹ معلوم کړئ. دا LHS به زه په ریکټینګل کې بند کړم. دا زموږ سره لیفٹ هینډ سایډ جوړ شوی. اوس رایټ هینډ سایډ دپاره موږ ته A کمپلیمنٹ پکار دی. دا زموږ سره د یو ډیفرنس A برابري. یونیورسل سیټ د 1 نه واخله د 10 پورې آډ ایون دواړه پکې دي او ډیفرنس
ए سیټ چې دی په هغې کې ستاسو سره 1 3 5 7 9 نو د دې نه چې موږ دغه اډ لرې کړو نو زموږ څه به ایون پاتې شي 2 4 6 8 and 10 دا A کمپلیمنٹ شو. اوس به تاسو B کمپلیمنٹ معلوم کړئ. B کمپلیمنٹ زموږ سره د U ډیفرنس B برابر دی. یونیورسل سیټ خو زموږ سره 1 2 3 up to 10 او ډیفرنس B سیټ زموږ سره 3 5 7 9 3 5 7 and 9 3 5 7 9 د دې نه سبټریکټ کړئ نو 1 به پاتې شي. دلته 1 زموږ سره پاتې کیږي، بیا 2 پاتې کیږي، بیا 4 6 8 او 10 دا به زموږ سره پاتې شي. بیا مونږ ته معلومول دي A complement intersection B complement. A complement intersection B complement. نو دا زموږ سره A complement اوس مونږ معلوم کو چې دا د 2 4 6 8 او 10 2 4 6 8 and 10 او intersection B complement چې مونږ دا معلوم کو 1 2 4 6 8 and 10 په دې دوانو کې ستاسو سره کامن انټرسیکشن دی. نو انټرسیکشن مطلب کامن 2 دلتم دی دلتم دی 4 دلتم دی التم دی 6 6 8 او 8 10 او 10 دا پکې کامن دي. نو د رائټ هند سایډ نه زموږ سره دغه جوړ شو. اوس لیفټ هند سایډ وګورئ 2 4 6 8 10 رائټ هند سایډ وګورئ 2 4 6 8 10 دا زموږ سره رائټ هند سایډ او دا زموږ سره برابر دی د هغه لیفټ هند سایډ. hence proved that A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. دا خو زموږ سره پرو شو چې لیفټ هند سایډ د رائټ هند سایډ برابر دی نو لہذا دا لا A union B whole complement برابر شو د A complement intersection B complement. اوس دا دویم کم لا چې د ډیمورګن دا نو د دې لپاره تاسو داسې لیکلی شئ چې similarly we can prove that A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. دا څه چې ولیکئ دا م پوره خو که فرض که تاسو غواړئ چې یاره دا به موږ څنګه پرو کوو نو زه درته دلته مختصر غونته کې سپیس زموږ سره کم دی بورډ باندې نو مختصر تاسو ته کوم. د دې لیفټ هند سایډ چې موږ واخلو دا لیفټ هند سایډ دی A intersection B A intersection B whole complement. نو دا په اصل کې زموږ سره برابر دی د U ډیفرنس A intersection B whole complement مطلب دا دی چې دا A intersection B معلوم کړئ او دا د یونیورسل سیټ نه منفي کړئ. نو زه به دلته یونیورسل سیټ ولیکم 1 2 3 up to 10 دا زموږ سره یونیورسل سیټ دی او ډیفرنس A intersection B د A او د B intersection سیټ نو هغه پکار ده چې موږ مخکې معلوم کړو خو زموږ سره سپیس کم دی دغه وجې نه نشم معلومولی زه به یې دلته په یادو تاسو ته
هغه کومه په دې کې زموږ سره 1 3 5 7 9 دي او په دې کې 3 5 7 9 نو په دې دواړو سیټونو کې کامن نو هغه 3 5 7 9 دا پکې کامن دي نو A انټرسیکشن B زموږ سره جوړ شو 3 5 7 and 9 د یونیورسل سیټ نه دغه 3 5 7 9 منفي کوي نو زموږ سره به 1 پاتې شي 2 او بیا 4 6 8 او 10 دا زموږ سره د لیفټ هینډ سایډ نه جواب جوړ شو اوس ګورو چې د رایټ هینډ سایډ نه زموږ سره څه جوړیږي رایټ هینډ سایډ زموږ سره د A کمپلیمنٹ او یونین B کمپلیمنٹ د دې برابر دی A کمپلیمنٹ مخکې موږ معلوم کړی چې 2 4 6 8 10 او یونین B کمپلیمنٹ دا مخکې مونږه معلوم کړی دی دلته 1 2 4 6 8 10 1 2 4 6 8 او 10 اوس په دې کې مونږه ګورو چې د دې نه زموږ سره څه جوړیږي د دې دواړو یونین چې مونږ واخلو نو 1 بشي بیا 2 دلتم دا بیا 4 بیا 6 8 او 10 نو دا زموږ سره د رایټ هینډ سایډ نه جواب جوړ شو د لیفټ هینډ سایډ 1 2 4 6 8 10 1 2 4 6 8 10 نو دا برابر شه دغه لیفټ هینډ side. No, hence proved that A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. نن د پاره دومره پوره ده تاسو ویډیوز لازما لایک کوئ او پښتو ټیوټر چینل چې هغه سبسکرایب کړئ ویډیوز بار بار ګورئ البته تاسو په دې کوېسچنو باندې پوهیږئ دا لږ لینتي کوېسچنې دي خو چې بار بار تاسو ویډیوز وګورئ نو تاسو په طریقه باندې پوه شئ بیا تاسو کاپی او نوټبوک خپل راوالی او د پخپله باندې د سالف کولو کوشش وکړئ خو په شرط د دې چې تاسو بار بار ویډیو کتلی اله ټرای کوئ نو بیا به تاسو پوهیږئ تھینکس الاټ